چا سره مې بحث کولو وی دی سړی پټکی ته کنزل شروع کو چې د پټکی داسې وکم د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سنت ته او کله به مونږ د پاره او کله نه دی والے نو سنت دوام خو ورته نشي ویلې خو بیا هم د الله د رسول سنت ته او د علماء دا یو شعار دی یو پہچان دی بعضې وخت کې سړی د خولې نه داسې الفاظ وکاږي چې هغه الفاظو باندې سړی د ایمان نه خارج شوی او بیا ورته پتم نه په حدیث کې راځي یو سړی به د شپې به مؤمنی سحر به کافری یو سړی به سحر مؤمنی د شپې به کافر وي هغه به د خولې نه داسې الفاظ وتی چې پوه شوی به هم نه د ایمان نه به خارجي نو د داسې الفاظ او داسې بحثون نه ګوریز وکړي چې بل تم پې اذیت او تا تم پې اذیت دی نو د دې خبرو نه ځان ساتل پکار د هر فرض مونځ نه پس ته په ناسته باندې 2 رکعته نفل کول شي په ناسته باندې په حدیث کې راځي چې په ناسته کم سړی نفل کې نیم اجر ملاویږي خو په ولاړه باندې کوي پورا اجر په ورته ملاویږي او افضل ادا ده چې په ولاړه باندې وکړي مونږ په بل ملک د اختر منظم کولو امام راغو زر الله اکبر کو مونږ لا تکبیر نو تر د اختر منځو کو نو چې کله تاسو تکبیر تحریمه نه دا کړئ نو پدې کې خو منځ نه دی شوی منځ د پاره خو شرط دا دی چې ته الله اکبر کې پورا قیام سره پارام ودرېږي اعتدال سره دا غي نه بعد تکبیر کې او لاسونو اوچت کې نو دې سره سړی قیام برابر کیږي جنې د مور پلار د خلاف فیصله کړې وا هغه واده شو نو آیا دې ته به میراث کې حصہ ملاويږي زموږ خلک په دې جهل کې پراته دي چرته د جنې رشتہ کوي یا به رور را پاسي یا به بل څوک را پاس یره به زما د خلک نه دي خو دا خو خبره ده چې هغه خلک خرابي نو بیا جنې عقل کمی سوچ په پکار دی خو بعضې داسې ځای کې رشته کوي چې هلته د جنې ناراضه وي نو دې وخت کې رشته نه وي کول پکار ځکه ژوند خو هغه تیری رشته هغه ځای کې وکړه چې کم ځای کې د جنې او د هلک دواړو رضامندي وي دا رشته چې کې نو دا به ابدي کامیابه وي ځکه ژوند جنې تیری وخت د هغې تیریږي تی په داسې اور کې ورلړه کې بعضې وخت کې خلک د بچپن رشتې وکړي بعضې وخت کې خلک د خپل تر تربور نه مجبور په هغه جنې باندې بیا ظلمونه وغیره کېږي نو دا رشتې نه کول پکار رستو په اذیت کې مبتلا کېږي یو انکار به دره بهتري چې بیا روزانه تم جاړې او غلور دې ملته جاړي څو واقعیات داسې وشو او بیا آخره کې خبره طلاق ته ورسي نو د داسې نه پکار خو په میراث کې خو به دې ته حصه ملاویږي دا هم ستا یو لور ده ولې نه په خفیه ګناه کې مبتلا یم د دې دپاره څه حکم ګوره استغفار ویل پکار دي خفیه ګناه کې مبتلا یې ته چا نه پټې الله ته خو ښکاري که مخلوق نه ډېر هم پټ شي نو الله وی دې بنده ته وګوره ده ته په دې ټولو مخلوقاتو کې خپل خالق داسې سپک ښکاري چې ټول نه دې پټ کو ټول نه دې پټه کو ما نه ښکاره کې الله نه خو څه نه پټېږي نو الله به په دې باندې عذاب درکړي د دې نه ځان وساتئ جنات نه کار اخیستلی شي یا هغې چې در لصدر کې که جنات سحر وغیره جادو د پاره د جناتو نه کار اخیستی شي خو په داسې حالت کې چې هغه د شرع موافقي که کفریه کلمات د وجې نه جنات تابع کېږي هغه راځي یا داسې کلمات چې ته پې نه پوهېږي شکجنې نو بیا مه کوه بیا دا ګناه ده یو هندو دی هغه مندر وي موږ مندر جوړو چنده راته پکې واچوه دا بلکل جایز نه دی د هغه په ګناه کې اعانت کول دی مدد کول دی او هندوان څه کوي خو شرک کوي او الله تبارک وتعالی فرمایي ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان په ګناه کې به مدد نه کې چې څنګه مې مخکې درته وی چې کم سړي ګناه ایجاد کړه نو د هغې وبال به ټول په ده باندې نو چې هغه هندو جوړي کم داسې د ثواب دپاره جوړي مندر جوړي بوتان پکې اجي ځان ته ساته چې ته جومات سره مرسته ول نه کې واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین